او دی مونږ له اوږه راکوي کوي دی مونږ چارې نشو خفه کولی خو څه مجبورۍ انتظامي داسې وي چې د هغې سره به مکمل چې دی نو تعاون کول غواړي څنګه چې ناظم اعلی صاحب زمونږ ډېر ګران خوږ او عزتمن حضرت مولانا شمس الحدیث صاحب فرمان جاری کړ چې کوم کشران د علمای کرامو په ځای باندې کینی نو هغوی ته انتهایی د زړه د کومې نه دا درخواست دی یو منت دی یو جرګه ده ننواتې ده چې هغوی علمای کرامو ته ځای ورکړي د هغې نه علاوه چې کومه اطلاع راله زمونږ د انتظامیې د څه مشرانو له طرف نه نو چې کومه د امودرف لار زمونږ انتظامیې مقرر کړې ده په هغې کې سټالونه ولګېدل په هغې باندې به میلمنو ته تګ راتګ ګران شي نو انتظامیې والا ته دا درخواست دی چې هغوی هغه ځای ته ځان ورسوي او چې کوم کسان د تګ راتګ په لاره کې سټالونه یا دوکانونه لګوي نو چې هغوی د هغه نه فوري طور چې کوم دی نو هټاو کړي او هغه لار کولاو کړي چې راتلونکو میلمنو ته څه تکلیف نه رسي انشاءالله تبارک وتعالی د حضرت مولانا شمس الحدیث صاحب په حکم باندې چې هغوی ما ته کوم پروګرام راکړ د هغې مطابق به زه د خپلو ګرانو درنو علمای کرامو له دعوت ورکوم لومبی یو نوجوان عالم دین زمونږ رابي علامہ اقبال وایي محبت مجھے ان جوانوں سے ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن د دې نه بعد زه مولانا ظفر احمد صاحب ته بلنه ورکړم چې هغوی راشي او د ناظم اعلی صاحب د وینا مطابق هغوی چې دی نو خپله ذمهداري د بیان ادا کړي حضرت مولانا ظفر احمد صاحب ګوره دا یو څه ګروپ لګېدلی دی او هغه ډېر کسان داسې وو چې هغوی موږ ته دا خبر راغی چې د هغوی د جیبونو نه بټوې پیسې د وخت کې شوي دي یو انتظامي ورته پکار چې داسې کسان هغوی پوره د هغې تعقب وکړي وګرځي وګوري لږ غونته د هغوی ته خیال کوي او کوم چې دلته حاضرین دی ته هم پکار دي چې د خپل جیبونو هغوی حفاظت کوي بعضې کسان موږ له چټونه راولېږي چې موږ نه چا سیز پټ کړی اعلان وکړه څوک چې پټ کړي نو هغه اعلان څه ضرورت دی لکه چې پټه کړو نو تاله درکوي کله کله روک شي نو داسې کسان چې هغه ښایي هغه سیز راوړي کېدای شي زموږ انشاءالله چې کوم ملګري ټول به داسې خو که روک شوي وي نو که ستاسې سیز چا مونتي نو پکار دی چې هلته سټیج ته راوړي او د اجتماع نه وروستو بیا چا نه کوم زونه روک شوي نو هغوی بیا دلته راشي معلومات ته وکړي او کوم چې پټ شي نو د هغې بیا پته نه لګي خو بهرحال دغه کسانو لږ غونته تاسو کوشش وکئ ډېر کسان داسې شکایت د هغوی راغلی الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون زما معزز سامعینو
علماء کرامو او طلباء کرامو او عوام ورونو خصوصا د شیخ القرآن رحمه الله د باغ ګلانو او د توحید او د سنت پتنګانو زه صرف اور صرف یو دو خبرې کول غواړم. اوله خبره چې اسلام دا یو د عزت دین دی، او دویمه خبره دا ده چې اسلام د عزت دین دی نو دی د امن سبق ورکوي. دا دو خبرې زه کول غواړم. اوله خبره چې اسلام دا د عزت دین دی، نو دا مخکې کمنګه لږ سوچ وچلو د کم وخت نه چې د دې دنیا آبادي شوې ده، الله رب العزت دا دنیا آباده کړې ده، د هغه وخت نه د هر یو انسان یو سوچ دی، د انسان یو فکر دی، د هغه یو تصور دی چې یاره زه دې عزتمن شم، مال د عزت لاس لراشي. دغه انسان به نارینه‌ای که دغه انسان زنانه‌ای، هغه لوی او که ماشومي، نوجوان او که بوډای، د هر یو انسان دا تصور دی چې زه دې کامیاب شم او مال د عزت لاس لراشي. د دې عزت تصور په هر دور کې شوی دی. چا د دې تصور کړی په دې کې چې یاره مال او دولتي اقتداري په دې باندې به زما عزت جوړي، ما ته به عزت ملاوي. خو دې دنیا ولیدل او تاریخ گواه دی په دې باندې چې دا خلک کامیاب شوي نه دي، عزتمن شوي نه دي. لکه دا تصور د فرعونو چې یاره زما سره اقتدار دی، زنده‌باد او مرده‌باد دی، په دې باندې به زه عزتمند یم. خو الله رب العزت فرمایي فرعون مې تباه کو، تاسو قتل او هغه دغه شانې ذلیله لاړو. چا دا تصور په دې کې کړی او دغه فکر او سوچ یې په دې کې کړی چې زما سره مال او دولتي جایدادي، په دې باندې به زه کامیاب یم. خو الله رب العزت موږ ته وښودل چې هغه خلک هم کامیاب نشو. دا سوچ او فکر، دا تصور هغه د قارونو چا دا تصور کړو چې یاره موږ سره ټیکنالوژي د ساینس علمي، په دې باندې به موږ عزتمند یو، زموږ لاس کې به عزتي. هغه خلک هم د دې دنیا تاریخ ولیدل چې هغه د دنیا نه ناکامه لاړ او ذلیله لاړ. دغه سوچ او تصور دا د افلاطون، د سقراط او د دې خلکو تصور هغه د دنیا نه دغه شانتې لاړ، ظالم او ذل د دې دنیا نه لاړ. اوس عزت په څه کې دی؟ عزت هغه دی چې کوم خلیفه ثانی خلیفة المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم تصور وړاندې کړی دی او هغه په دې کې و چې عمر رضی الله عنه فرمایي كنا أذل قوم أعذنا الله، كنا أذل قوم أعذنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله أذلنا الله. په دنیا کې منګه ذلیل قوم، کمزوري قوم، ذلیل قوم، غرزیدلی قوم، دومره غرزیدلی قوم چې چاره باندې ګډي بزینت سرول، چاره باندې حکومت کول نه غوښتل. خو اعزنا الله بالاسلام، الله منګه د اسلام د وجنا عزتمن وګرځو، د اسلام د وجنا الله منګلا عزت راکړو. وچر دې د وجنا منګلا الله عزت راکړو.
نو په مهما نطلب العزة بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله. کله چې منګه عزت په غیر د اسلام نه په بل لار کې ولټو، په مال او دولت کې هم عزت ولټو، په اقتدار او په جایداد کې منګه عزت ولټو، په نورو طریقو باندې منګه عزت طلب کړو، نو اذلنا الله. الله رب العزت با بے منگا اغشانی ذلیل کی لکه څنګه چې ذلیل وو. نو د عزت سبق چې ورکوي نو هغه اسلام ورکوي. اسلام عزتمندو او د عزت سبق ورکوي. بے لکه څنګه چې اسلام عزتمندو د عزت سبق ورکوي، دغه شان اسلام د امن سبق ورکوي. په دنیا کې ډیر ازمونه تیر شوي دي، ډیر ادیان تیر شوي دي، خو علاوه د اسلام نه بل داسې یو مذهب څوک نشي ښودی چې هغه دې د امن سبق ورکړي. او په دې باندې دشمن هم ګواه دی چې اسلام هغه د امن سبق ورکوي. د عدي بن حاتم لور وه، قیادیانو کې راله، نبی علیه الصلاة والسلام د قیادیانو معلومات کول چې دا قیادیان څوک دي. یو نوجوانه جنۍ راله، د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته ودرېده، په قیادیانو کې وه. نبی علیه الصلاة والسلام ته تپوس کوي چې ته څوک یې؟ هغه ورته وایي زه د حاتم لور یم. وایي د عدي هغه حاتم طایي د هغه لور یې؟ هغه ورته وایي او. نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي ستا پلار هغه ډېر سخي انسان و، زه ته ازادوم. آزاد یې کړی، دوه نوجوانان یې ورسره کړو، په لاره باندې مختلف سفرې رالی، مختلف مقامات رال. کله چې د هغې رور خپله خور ولیده او نوجوانان صحابه ورسره وو، هغه ورسره هلته ورسېده. هغه ورته وایي تپوس کوي د خپلې خور نه، خپلې خور ته وایي کیف وجدت محمدا واصحابه، کیف وجدت محمدا واصحابه. تا محمد صلی الله علیه وسلم هغه دې څنګه وموندو او د هغه ملګري تا ته څنګه ښکاره شو؟ د عدي خور هغه خپل ورور ته وایي د حاتم طایي په کور کې زما دومره تقدس او حفاظت نه و، دومره امن ماته نه و لکه څنګه چې د رسول الله په مجلس کې ماته و او د رسول الله د هغه نوجوانانو صحابو سره زما په لاره باندې و. اسلام د امن سبق ورکوي. لږ منګه تاسو لږ مخې ته سوچ وکړو، یو ځل باندې مکه فتح کېدله، صحابه کرام روان دي، په سفر باندې دي او مکې ته داخلیږي، د هغې اواز سو الیوم یوم الملحمه، الیوم یوم الملحمه. نن ورځ د وینې د تویدو ده، نن ورځ د بدلې اخیستو ده، نن به بدلې اخلو. ځکه صحابه کرام او رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې نه شړل شوی و، نو هغوی په زړه کې هغه وه ویل الیوم یوم الملحمه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته وایي چې نن ورځ د بدلې نه ده، بلکې الیوم یوم المرحمه، نن د رحم او د بایبندۍ ورځ ده، نن د رورولۍ ورځ ده، نن د بایبندۍ ورځ ده. نو اسلام سبق د امن ورکوي چې که غلام دې لاس لرالی د هغه سره ښه سلوک وکړه، هغه له امن ورکه. کافر راځي امن غواړي، قرآن وایي امن وله ورکه چې د الله کتاب واوري. یهودو ته هم الله د دغه دعوت ورکوي، نصاراو ته هم الله د دې دعوت ورکوي چې راشه یو کلمې ته او هغه د امن دین دی او دارنګې د امن کلمه ده چې هغه کلمه د لا اله الا الله وه. اوس دا امن چې په اسلام کې دی دا به موږ زده کوو د څه نه؟ دا به زده کوو د الله د کتاب نه. او د الله د کتاب ځای هغه همدغه جماعت دی چې جماعت اشاعت توحید و سنه. په دې جماعت کې د الله کتاب زده کېږي او د اسلام صحیح تصور هغه په دې جماعت کې وړاندې کېږي چې موږ او تاسو د دې جماعت سره د اول نه تر آخره پورې
ان شاء الله موږ د وفادارۍ لاس ورکو او ان شاء الله قائد به زموږ دغه یو قائد جماعت به زموږ دغه یو جماعتي چې هغه اشاعت التوحید والسنه دی او په دې باندې به زموږ وینه قرباني کیږي په دې باندې به زموږ مال قرباني کیږي جایدادونه ځي هر څه چې ځي دا به زموږ جماعتي او دغه به زموږ مسلې دا به زموږ میشني ان شاء الله دا به تر اخره پورې چلو ان شاء الله واخر دعوانا